پخوا نه ترجمې وې نه درسونه و، نو څوک به قرآن چاله ناظرم نه ورتلو. او پښتنو، خو پښتنو کې د قرآن دومره ادب و، قرآن نه به 2 کپړې ورکول، یو به د قرآن قمیص و، بل به د قرآن غلاف و. دا به کمال ادب و. او خبرې د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و؟ د کور د کمرې د کوټې د دروازې د درشل د پاسه به تخته ټکولې وه، هغې د پاسه به قرآن ایښی و، ادب 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 قرآن ایښی و. دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي، چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي. نن په کور کې ټي وي اوچت پروت دی، ستا د سر د پاسه ټي وي پروت دی، ستا په لاس کې ریموټ کنټرول د تسبیح نشته دی، ستا په لاس کې موبایل د تسبیح نشته. توجه، چا پیغور راکړ والا یې که نه وظیفو والا یې که نه، ما دا پیغور په زړه وخوړ. موږ مدرسو والا ته چاندو والا ووایه، زه وظیفه خور یم، زه چاندو والا یم، زه په ټوکړو مولا شوی، زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډه او پراټه نه ده خوړلې، زه په وظیفو مولا شوی یم. پښتونه، نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم، ما قرآن زده کړي، ما حدیث زده کړي، ما فقه زده کړي، ما غیرت زده کړي، ما دلیل زده کړي، ما بهادري زده کړي. زه په وظیفو مولا یم، زه په ټوکړو مولا شوی یم. تا ماله پیغور راځي چې ټوکړو والی وظیفو والی. ما هغه وخت هم چاته خیري نه دي کړي چې چا ماته وظیفه خور ویلي، او ما په خپله چاته جواب هم نه دي کړي. ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې، ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټوکړو مولا شوی یم. زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم، ما دروازه ته ګورې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وظیفه راوړئ، زه قرآن زده کوم، ما له وظیفه راوړئ، زه حدیث زده کوم په مدرسه کې، ما له وظیفه راوړئ، زه د الله کلام زده کوم، زه د پیغمبر سنت زده کوم، زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم. تاسو خدای وبخه، زه وظیفه غواړم، ما له وظیفه راکړئ. چا ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د خپل کور مخې ته دیګه راکړه. مې ویني په لار کې وایي توجه ده، که ټرافیک والا مې ویني وایي توجه ده، او که پولیس والا مې ویني وایي توجه ده. اوله ثوابیه کې پروګرام موږ نه مخکې تیز رفتار کې زنان ناستې، ما ته پته نه، ما ته دا ډریور وایي هغه یو زنانه بل ځان ته دا چل وکړه چې توجه توجه. وی هغه انګور مې ماشوم غېږ کې نیولې او ښکته برکۍ یې وه، او ورته وایي چې چپ شه 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 چپ شه. وایي چپ کېده نه، وایي ما پسې هغه کمرې ته راوست، وایي زه ودرېد یم، هسې مې ځان غلي کړی ګورم، نو وایي دا ماشوم اوس په ما یاراو. وایي ماشوم چغې وایي ما پسې راغی، وایي دې ماشوم ته مې د انګور وایي چې چپ کېږي او که نه چپ کېږي، او ما ته یې ګوته ونیسله چې ماشوم فورن چپ شو. په ما ویښته ودرېد چې ښه دا انګور مې دې ورځ راوسته چې اوس ما ته وایي چې اوس قبلې ته مخ کړی او تقاضا کوي. مسلمان راغی، غیرتي مسلمان، دې ته دې کالر نه ونیسو، داسې یو چک یې ورکړه، ورته چې پاسه. او خبرې دا یې کوم ځای باچا صاحب پټ کړي، وایي دا په روژه کې چې د پښمني له پاسئ که نه، او دا پښمني کې لږ ټایم پاتې، وایي دا مور هم در پسې راشي او دا خور هم در پسې راشي، نه چې دا اخر کې ورپسې په دې پښمني کې ټایم نه کېږي، دا پلار ورپسې راشي که نه، او دا داجي یې را پاسوي، نو هغه ځای کې زما دا پاسه ور پټ کړی وي. توجه توجه. واده عبادت طریقې موجود ده، واده عبادت طریقې، واده عبادت طریقې. دا تپوس وکړه، مکان جوړې، پلازا جوړے، مارکیٹ جوړے، دکان جوړے، انجینئر سره مشوره بات کی، کارپینټر سره مشوره بات کی، اور سر ټیکادار سره مشوره بات کی. په تعمیر کې پہله مشوره عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده. انجینئر دې بات کړي، اور استاد زوی یاد لور واده دي، ورونو سره مشوره بات کی، قوم قبیله وال سره مشوره بات کی. پہله مشوره عالم دین سره کې چې د واده طریقه څنګه ده. ترانو پمون باندې نسوار مروړې وای اے زمون مشرانو، زمون په مخ کې سیرګټ مسکه، که زمون په مخ کې سیرګټ اوسکل سبب مونږ چرسم سکو وایا. نه شرمېږي دي ماشومان، نه شرمېږي، زما د مستقبل نه شرمېږي. ته به سیرګټ، ستا بچې به سیرګټ نسکي،
تبا چرسی ستا بچے با چرس نسکی تبا پوڈری ستا بچے با پوڈر نسکی تبا آئس کے ستا بچے با آئس نسکی زما دا مستقبل نہ لگا حیاء کا نبی پاک و معشومان نہ حیاء کا مردارا کے اور سر جی زما دا نبی سیرت سٹڈی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسواک فرماتے نسوار نہیں فرماتے خیرن کا بچہ مسواک فرماتے توجہ او ارادی نکو ما تا متوجه شه توجه په ارادو هم تبلیغان لړ راوخ کو ویلی که سلور میاشتې ویلی که چې لولی که خو چې لار نشي شل کال او شتا اوس پوری سلور میاشتې لیکلي ظالم چرته اوس روزي لم لعنړي د تبلیغانو کاپې دې ډکې کړي په بالپینو کې دی ول سید تباہ کړه نغده توبه وبس کی صاحب کما ګناه چې د پپټه کوله هغه نه پپټه توبه وباسه خو چې کم نسوار د خلکو په مخ کې کول د خلکو مخ کې نسوار جیب نه روکه وی غورځوا وې دا د تاسو په مخ کې نو موږ چې دا ظلم نرم شو چې دا څه کوو توبه د بدو وې توبه د بدو او چې باروزي بیا وي ورزه په بدو الله اور توجه بس جنکه 70% په لاهور کې زما سټوډنټان په یونیورسيټي کې آیس پیشن کے طور پر آئس استعمال ڈالا سکے سپینگیری آئس کی سپینگیری ما بر یو باباو لید ډیر په احترام سره وایم پاجزه وایم سپینگیری باباو آئس کی مبتلا ما ته بابا ته په دې عمر کې په آئس کې ما ته وې دې کې پاور ویم خدای دی وا ظالم قبر ته خپل کوزي کړی دی نن دیو که سبا د اسرائیل دلت پمل مفتیار راځي دیکھیں آئس دا خدای په قهر اختی دا ټولې مردارې پلیتې پریدو خپل مال جان چې مونږ چې نسوار پرېښود په کال کې څومره بچت وشو څومره وشو او د سرګټو اسټیمیټ تاسو لګوئ دا ټول خرافات پرېږدو چې هغه یو وی سافټویر مې اپډیټ کړ ووایم ما وی سافټویر چې اپډیټ کړي نه دی مولا دله د بنیاد نه اپډیټ کړي دی توجه ته چې پیدا شوې اواز دې د پیشوکانو په شانتي اوه دا چل دې کو ته چې پیدا شوې خیره ده ته چې پیدا شوې تا چغې والې اواز دې د پیشوګانو په شانتي دی مولا دله په یو غوږ کې آزان وکړ په بل غوږ کې درله اقامت وکړ په ابتدا کې مې درله سافټویر اپډیټ کړی دی تا ته آزان مولا کړی دی اقامت درته مولا کړی دی اور کلمه درته مولا ویلي او نن چې ته مزو سره نکاح دله مولا تړلې ده څومره سور کې بار روزې بریتونه دې کونډه ورکړي دا خوشحاله په نکاح کې حروف سلور دي سودي زر وای کنه سودی زاغه نیمه چې زب بیان کوم تاسو براته چپ ناسي زب ځانم خولي کوم خو تاسو نه به پوره خولو باسم او په میدان کارزار کې ویني وکړو تم تیاروم ان شاء الله بهرحال نکاح کے سو حروف دی نون کاف الف اور ہا سو حروف دی پر نکاح کے حروف سلور دی آسمانی کتابونه سلور دی مقرب فرشتے سلور دی مسلکونه شافعی مالکی حنبلی حنفی سلور دی د تصوف و طریقت سلسله قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ سلور دی جنازی منس کی تکبیرونه سلور دی د پیغمبر یاران سلور دی مقرب فرشتے سلور دی سمتونه موسمونه سلور دی مازیګر مخ کے زما بیان و مبارک زئی بیان وک اگے نه پس زما بیان شیخ قاسم سے تشریف فرماو ما بیا سلور وی یو کاکا پاسد وی دام وای چې ودونم سلور دی ما چلو مسنا ثلاث و رباع ودونا جواب چې چارا کدی لا یوم نه کړی جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دې ور دغه دو نور ته توجه موبایل به راغستی سکه شوټرې ما سکه فائٹ کوم سکے فائرنگ کوم پاور میرا واغست گن بدل کا بل گن را واخلا بل یو گن را واخلا دشکر را واخلا پیک چې په خود کې چرته دشکری دلیم دو کنا دی لجای دزی کی ډر دی دزی کی توجه موبایل به راغستی سکے فائٹ کوم او آنلاین بل سر لجای اولا کینا گزارو کا گاڑی کینا ورولا اے دردن نشور کوټی نه باشا راتاوشه مړکې دي زا ویشته مرشوي توجه لګیای په موبایل کې لګیای مات کرا موبایل
په موبایل کې به لګیایي اوله اوله ډزې پیدا بړه هغه یو سسپنس انداز کې د الله تعالی د خپل مخلوقات بندگان دغه خبرې ته متوجه کوي چې یو خبره ډیر اهمي نو خلک هغې ته توجه یا د هغې دپاره عربۍ کې لشه الله خبر بس دلته مو زړه مې د جانان سره دی نو بیا خو ناس د قرآن درس دی او سوچونه د بل ځای دي ناس د بخاري شریف درس دی او په موبایل کې مشغولي بل خوا ګوري نو چې کله د توجه د الله په زړه ووري نو وایي چې اوس خبره لږه ضروري او اهم ده نو ټول خپل مصروفیات پرېږدي او خبرې طرف ته متوجه شي کالج یونیورسٹی اهمیت میں بیان کر مدرسې اهمیت بیان کر سکول کالج یونیورسٹی مالا ډاکټر راکړي مالا انجینیر راکړي مالا پایلټ راکړي پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړي مالا وکیلان ججان راکړي مونږ کې پاریز نشم مونږ ډاکټران راکړي دا لارې کوڅې ټولې ګډې وډې د خېج او کوزېږه مونږ له انجینیران راکړي خو دې هر څه سرې سرې مالا مسجد کې به مصلی باندې امام پکار دی امام روژه د تراو دپاره د قرآن حافظ پکار دی او د باطن اصلاح دپاره پیر او مرشد پکار دی سنت مطابق ژوند راشي رسمونه ختم شي ماله تبلیغیان ما د دین حفاظت وکړي ماله مجاهدین ما ته د قرآن تجوید وښیي ماله قاریان ما دا دواړه ذکر کړي هغه مې هم ذکر کړي زما د والد محترم استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا حق نواب چنگوی شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو شهید شو خو لیکن مخکې به ما وې چې حق نواب شهید رحمت الله علیه شهید شو اوس زه په دې باندې ولاړ یم نن زه وایم مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو خو لیکن وجه سوا زما والد محترم الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو په دې باندې تاسو ټول ته مبارکباد وایم ستاسو ټول ته خدای مبارک شه ستاسو ټول مبارک شه الله جل شانه مفتی صاحب لا شهادت مرګ ورکو په دې باندې موږ له خفګان نه پکار په دې باندې موږ له خفګان نه پکار هیڅ نه دی پکار چې موږ کور ته راشو او لیکن موږ په چغو باندې جاړو چې ربا موږ نه دی یو علم واغستو موږ نه یو لوی علامه واغستو خو لیکن درنه چې دن مخکې هغه به دا یو شعر بار بار ویلو په هر بیان کې به ویلو ځان ته به د شهادت نظم لګولیو خو لیکن هغه دا شعر وي وی حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي ښه ډېر ډېر راته وګوره کېدی چې سبا نه یم ډېر ډېر راته وګوره کېدی سبا نه یم زما والد محترم اب دا شعر بار بار وی یو بیا بیان کې دا وی وی ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي مرګ د شهادت وي دا نور اسې مرګونه دي الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو یو کلیپ د بیان دا ویلو وی کچره د مړ شم زه شهید شم زما جنازې له به راځې زما جنازه به کوې ما به ښخوې او که ما به سوځوې هندوان خو نه یې ما له به ښه کړنګېدلې جنازې کوې تاسو نن تاسو ته پته ولګېده نن پوره پاکستان عام پاکستان ټولو ته پته ولګېده دغه یو کلیپ ورکړی که زه مړ شم زه شهید شم زما جنازې له به راشې ما به سوځوې او که ما به ښخوې هندوان خو نه یې لیکن هغه وي د دې خبرې اصل دا دی که زه ټوکړې ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کم مرض لګي بدې لګي زه به د پیغمبر په سنت ځان قربانوم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے پھر ناموز رسالت سپاہ صحابہ ختم نبوت اللہ جل شانہ د پیغمبر په وارثانو باندې قربان ہے واخر دعوانا ان الحمدلله سندوان خو نه سوځوي خو به مې نه توجه خو یو التجا کوم ما چې خخوي دې کپړو کې به مې خخوي کمیس به رانو باسي پرتوک به م رانو باسي ډېر ظالمان نه یې توجه خیر دی کمیس پرتوک رانو باسي دا واسکټ راته پرېږدي سره مې خښېدا راته پرېږدی ایجي صاحب قسم بالله زمونږ دا لباس دا کپړې دا وردي دا ټوپۍ دا صادر دا برین قبر ته نه ځي قبر ته به در سره ایمان ځي عمل صالح به در سره قبر ته ځي د توحید عقیده د ختم نبوت عقیده به در سره قبر ته ځي لہذا کم څیز چې در سره قبر ته ځي هغه وګټه ډیران مه ګټه قرآن وګټه
कुरान उगटा, हदीस उगटा, शरीयत उगटा, तरीकत उगटा, खत्म नबूवत उगटा। जिंदगी बाकी, सोहबत बाकी, न मौत से डर है, न जीने का अरमान है, एक जान है, खत्म नबूवत पे कुर्बान है। पुख्तुना वावरा कसं तुकडे तुकडे केगम तुकडे दशम कसं मडकेगम मर दशम कसं शहीद केगम शहीद दशम माताची कब मरज लगी ओके लगी जबर पैगंबर पर सुना तू जान कुर्बानो زدر نلارم نخانه می در تپری خودلیم زدر نلارم نخانه می در تپری خودلیم دستړي ژوند ستړي کیسې می در تپری خودلیم دستړي ژوند ستړي کیسې دلې زدر نلارم